واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا زما عزتمندو محترم مسلمانان و اوریدونکو الله رب العالمین په منګ او تاسې باندې د الله او د رسول طاعت دا فرض کړی او لازم کړی دی او زمونږ دین هغه هم دې ته وایي چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم طاعتو کی بندگان اوس د دې نه وروسته د اهل علم ائمه کرام محدثین سلف صالحین علما په دیو کې د یو شخص معین او مستقل طاعت تابعداري داغه تقلید د الله او رسول علیه الصلاۃ والسلام په منګ باندې نه فرض کړی دی او نه سنت دی او نه لازم دی په امت باندې بلکې دا امامان محدثین سلف دوی منګ ته د قرآن او سنت تشریح کړي د منګ سه لوی احسان کړی دی لارې منګ ته ښودلې چې په قرآن سنت باندې عمل کوئ په دې باندې روان شئ نجات ته به ورسئ او دای منګ ته نه دی ویلي چې مستقل بیل بیل دی د بیل بیل امام تقلید او طاعت وکړي او په هره خبره کې که هغه صحیح وي او که خطا وي دې د وجې نه عقلمن بندگان زما عزتمندو په دې خبره پوهیږي چې په عالم کې په بندگانو باندې ما سوا د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نه د بل هیڅ یو شخصیت مستقل طاعت او تابعداري او تقلید دا لازم نه دی اوس عام بندگانو چې دا تقسیمات کړي دي څوک په یو مذهب بسې روان دی او څوک په بله د دا زما عزتمندو د شارع د طرفه د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه
دا تقسیم نه دی بیان شوی دا صرف د یو عصر د یو وخت امامان په خپل خپل دور تیر شوي هغوی خواري محنت کړی دی د خلکو محبت او حسن ظن دې درجې ته رسېدلی چې هغه مستقل یو قسم له شریعتونه جوړ کړي که د یو مذهب نه بل مذهب د څوک واوړېده نو بد هم ورته ګوري قسمه قسم فتوی او الزامات هم په هغه باندې لګي او بل هر یو خپل مذهب دپاره دلایل وایي او زور کوي چې دا زموږ مذهب غوره دی او صحیح دی موږ یو نه دا ټول مذهبونه غوره دي د دین تشریح دی علماو کړی دا غوره او بهترین خلک دي مګر که چېرته یو قول فعل عمل د کتاب سنت نه خلاف و هغه قول فعل عمل به پرېږدي سره د احترام د هغه امام نه نو دا مسله موږ بیانوله چې یو سړی یو مذهب تقلید کوي او په هغې کې روان دی د په دې کې به څه نقصان وي نو موږ ویو چې اهل علمو ذکر کړي دي په دې کې ډېر نقصانات دي دې د وجې نه د الله او د رسول طاعت هغه د هر قسمه نقصان او نیمګړتیا نه پاک دی او د یو امام مستقل تقلید او طاعت په دې کې خامخا به یو ځای په ځای به په یو نقصان نیمګړتیا کې واقع کېږي وجه دا ده چې ټول دین ټول شریعت به یو مذهب کې مستقل نه وي ضرور به ضرور بعضې خبرې پاتې وي دویمه دا ده چې بعضې مذهب والا د یوه خبره په صحیح سند را رسېدلې وي او بل ته نه را رسېدلي نو ته به د هغې پسې ځې کوم چې په صحیح سند چاته را رسېدلی دې د وجې نه زما عزتمندو زمونږ په دې ملک کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب چلی او دې دپاره په مدرسو کې په بیاناتو کې په جلسو کې په مناظرو کې ډېر په جوش او خروش سره ترغیبات او ترجیحات ورکولی کېږي چې خلک به د دې چوکاټ او دایرې نه بهر نشي موږ یو نه د الله او د رسول چې کومه دایره ده الله او رسول چې کوم موږ ته بیان کړی د هغې نه بهر مه وځه نو بعضې موږ ویل د هغې بعضې نقصانات په دې غرض ذکر کېږي چې موږ او تاسې ته د صحیح او د خطا پته ولګي یو سړی دی چې هغه وایي زه حنفي یم د امام صاحب په مذهب روان یم بس او د هغه تقلید کوم دا د یو بدعت پیدا شاه ولی الله رحمه الله وایي دا د څلورمې صدۍ په اول سر کې دا بدعت پیدا شوی چې زه حنفي یم زه شافعي یم او زه مالکي یم ولې که چېرته دا لازم وی د دې نه مخکې څلور غوره خلک دیر شوي دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه عثمان او علی رضی الله تعالی عنه بیا به څوک عثمانیان وی څوک به عمرین وی بیا د هغوی په مذهب پسې ولې نه تله دلیل یې به دی چې دا تقسیم یو بدعت دی چې یو سړی د یو مذهب کې دننه روان دی او نور څه دته نه کاري او نه په هغې عمل کوي دویم دا دی زما عزتمندو چې یو سړی وایي زه به د یو مذهب روان یم مثلا حنفي یم د په ډېرو مسلو کې به دا کتاب او سنت یو طرف ته بریدي او دا به په یو خطایي یا یو کمزورې مسله کې واقع کېږي د هغې یو څو بعضې مختصر مثالونه بیانوم
د دې باب د عباداتو راواخله منځ اودس غسل په دې اعمالو کې مهم هغه اودس دی په اودس کې مهم رکن اولنی هغه نیت دی په غسل کې مهم رکن هغه نیت دی تیمم کې نیت دی مانځه کې اوس د احناف علماو رای دا ده چې په اودس کې نیت چې دی دا فرض نه دی نیت دا فرض نه دی د جمهور علماو رای دا ده چې نه په اودس کې نیت فرض دی اوس هر کله چې د جانبینو دلایل یو انسان په عدل او انصاف باندې وګوري نو دته دا خبره معلومیږي خپله چې نیت لازم او فرض دی او د دې نه بغیر دی اودس نه کیږي او د اودس نه بغیر دی مونځ نه کیږي د احناف علماو دلیل صرف دا دی د شرح الوقایع او د بعضې کتابونو لیکلي دي چې عبادات دوه قسمه دي یو عبادات محضه دي یا داسې یو عبادات مقصوده او دویم غیر مقصوده دي په درجه د وسایلو کې نو اودس چې دی وایي دا عبادت غیر مقصودي دی څه معنی یعنی دا د دې مانځه دپاره یوه وسیله ده مستقلا عبادت نه دی دا یو دلیل ویلی دی دویم دلیل یې دا ویلی چې یو سړی د جامې وینځي خپله ټوپۍ وینځي رومال وینځي ګندګي پکې ده د دې دپاره نیت نه کوي بغیر د نیت نه یې وینځي لیکن پاکې شوې ولې ځکه دا جامه وی یو ذریعه ده د انسان د بدن د پټولو دپاره نو دغه رنګې وایي که اودس یو سړی وکړي او نیت ونکړي نه بغیر د نیت نه هم د ده اودس کېږي دی دلایل دي چې په انصاف باندې وګورې دا دواړه دلایل عقلي دي یعنې څه نقل کې نشته دې د وجې نه نقلی دلایل د جمهورو هغه دا دي الله قرآن کې ارشاد فرمایلی دی وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین الله وایي دې بندګانو ته امر نه دی کړی شوی مګر د دې چې خالصه بندګي به د الله کوئ خالصه څه چې نیت به د خپل برابر وي دویم حدیث دی چې امام بخاری رحمه الله خپل کتاب کې تقریبا 9 پیرې ذکر کړی خطیب صاحب مشکات کې اول جلد کې راوړی ریاض صالحین کې امام نووي صاحب راوړی او عام اهل علم ذکر کړی د الله نبی ارشاد فرمایلی د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه نه نقل له انما الاعمال بالنیات د ټولو عملونو د صحت او د قبولیت دارومدار دا په نیت باندې دی چې نیت دې نو کړی عمل دې د الله دربار کې مقبول نه دی دا حدیث یې دې له راوړی دی اهل علمو چې نیت دا لازم دی په هر عمل کې دریم دلیل دا دی چې حدیث مبارک کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی مسند احمد کې د مشکات اول جلد کې دا روایت هم دی د الله نبی الا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن او دس باندې محافظت او همیشوالی نه کوي مګر مؤمن سړی کوي د ګوره همیشوالی په اوداسه دا لازمي نه ده چې هر وخت په عبادت اسیم په اودس کې ګرځېدل دا د مؤمن صفت دی وجر دی پکې بل روایت کې الطهور شطر الایمان اودس هم نیم ایمان دی پاکواله درګې د الله نبی صلی الله علیه وسلم
مسند احمد کې دی وی اودس مات کو زری تیمم واو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی ما وته چې د الله ان الماء قریب وبخل لنډي وي نو د الله نبی کې دی چې د یوبونه را به مرګ را مخکې شوی وي نو زه دا خو خوم چې هر وخت هغه په اودس کې دا دلیل چې وګورې اسیم اودس د یو عبادت مقصوده دی او دارنګې یو وسیلم ده د پاره د مانځه تلاوت او جنازې نو عبادت غیر مقصودی نه دی دا مقصود دی او امام نووي رحمه الله وی چې احناف علما چې کم دلیل پیش کړی دی چې جامې وینځل یا بعضې ځایونه نو هغه وایي چې یو افعال دي یو تروک دي یعنی یو داسې ده چې بعضې کارونه کول دویم بعضې عملونه پرېښوستل نو په تروکو کې هغه وایي نیت ضروري نه دی مثال یو سړی د کور نه راووته نو دله دا نیت ضروري نه دی چې دا نو نیت وکړي چې یاره زه راووتم خو غلا به نه کوم زنا به نه کوم دا شی به نه کوم د دې نیت وله ضروري نه دی نو دارنګې جامې او دې څیزونو کې نیت د شارع نه نقل نه دی نو ضروري هم نه دی نو د الله نبي وایي چې نیت لازمي دی هر عمل لپاره شرط دی جمهور علما وایي چې نیت شرط دی یو سړي ځان نه کلک حنفي جوړ کړی نو هغه وایي چې نه زموږ مذهب کې دا ده چې یاره اودس کې یا غسل کې نیت ضروري نه دی نو یو سړی راغی څلور اندامونه وینځل خو د ده په اړه کې نیت نشته چې د اودس د الله حکم دی دا لازم دی په دې غرض یې کوم په دې غرض یا غسل له راغی اوبې په ځان راواړولې او ویل کې دا و چې ځان اندامونه یې خومه نو د احنافو علماو په نسبت به دې به یې مونځ ورسه کېږي ولې ځکه وایي نیت یو سنت یا مستحب دی دوه قوله د هغوی نه نقل دي د جمهور علماو په نیت باندې په دې اودس به نه مونځ کېږي نه به جنازه کېږي او دا غسل چې کوم کړی دا غسل وتی نه دی ولې ځکه چې نیت نشته نیت نشته نو د یوه مثال مې بیان چې نیت څومره مهم څیز دی لیکن یو سړی مقلد دی د یو مذهب نو هغه ته به نیت یا مستحب کاری یا سنت نو ډېر کله چې بده اعمال کوي لیکن عند الله د هغه عملونه که پوه یو سره د علم نه قصدن کوي نو کیدای شي د هغه عملونه قبول نه یوم نو ځکه د سنت تابعداري زما عزتمندو ضروري ده روایت کې دي د ابن ابي دنیا راوړی د جابر رضی الله تعالی عنه هغه وایي د قیامت په ورځ بم یحشر الناس علی نیاتهم او په روایت د عایشه کې دي چې ثم یبعثهم علی نیاتهم قیامت کې به هم خلک په خپل نیت را باسي چې د بړه کې کوم نیت او کومه جذبه وه په هغې باندې به اوس الله معامله کوي ظاهر به نه ظاهر اعمالو سره سره به د زړه نیت وي دارنګې د عمر رضی الله تعالی عنه نه نقل دی سند کې اهل علم و انقطاع ده هغه وایي لا عمل الا بالنیه عمل نه دی نشته مګر په نیت باندې دی که نیت دیو نو عمل لی قبول لی او سلب هو دومره تاکیدات کړي سبحان الله دومره تاکیدات د نیت باره کې موږ ته کړي دي عبدالله ابن مبارک رحمه الله بویل رب عمل صغیر تعظمه النیه و ډیر کړه دی یو وړوکی عملی لیکن د نیت ښایسته کړی هغه اخلاص په وجه د عمل الله ډیر لوی کړي ورب عمل کبیر ډیر کړه دی لوی عمل تصغره النیه وړوکی کې هغې لره نیت معنی دا ده چې نیت باندې عمل کې کمال راځي او د نیت په وجه باندې چې نیت دې صحیح نه که نقصان راځي مطرف ابن عبدالله رحمه الله بویل
وی صلاح القلب بصلاح العمل د زړه جوړېدل که یو سړی غواړي خپل عمل دی جوړ کړي وصلاح العمل بصلاح النیه او که عمل جوړول غواړي خپل نیت دی برابر کړي یعنی عمل به الله قبول چې نیت یې صحیح وي او چې نیت یې صحیح نه عمل به الله نه قبلوي ابن عجلان رحمه الله نه نقل لی وی ثلاث درې څیزونه داسې چې لا یصلحو نه برابریږي د انسان عمل په هغې مګر به د دریو څیزونو به ویل یو التقوی لله د الله یره چې انسان پیدا کړي خالص د الله دپاره دویمه وحسن النیه او خپل نیت برابرول او دریم والاصابه حق ته رسېدل صحیح دین باندې عمل کول نو دې د وجې نه زما عزتمندو نیت چې په غسل کې دی نه و په اوداسه کې دی نیت نه و مانځه کې دی نیت نه دی کړی جنازه کې دی نیت نه دی کړی نو پوهه شه چې د عمل دی د راجح قول به بنا او د احادیثو به بنا د عمل د الله دربار کې قبول نه دی ځکه جمهور علما قید لګوي چې انما صحة الاعمال صحت د عملونو بالنیت بنیت دی وقبولها او قبولواله دا په نیتونو دی نو نیت دا لازم دی د نیت نه بغیر به د عمل لکی دویم نقصان وګوره په شریعت کې موږ ته امر دی چې نیت اصل کې اړه صدقه ساتي نیت څه ته وایي توجه القلب نحو الفعل زړه متوجه کول یو کار ته لابتغاء مرضات الله د الله د رضا دپاره او څومره چې موږ ته نقل لی د نبي علیه السلام صحابه و سلفونه نو نیت په زړه کې دی لیکن احناف علما وایي د شرح الوقایه لیکلي واستحسن المتاخرون التلفظ بالنیه وی مستحب او ښایسته خبره دا ده چې دا نیت هم خیر دی په ژبه دې کوي ولې وی د بازار نه ستړی راشي یا د کاروبار نه نو د ده ذهن برابر نه نو په ژبه دې ووایي او د الله نبي وی انما الاعمال بالنیات ابن حجر رحمه الله لیکي هغه وی لم ينقل عن النبي صلی الله علیه وسلم د الله د نبي نه نقل نه دی وی فی حدیث صحیح ولا فی ضعیف نه په صحیح حدیث کې او نه په ضعیف ولا عن الصحابه او نه د صحابو نه نقل لی ولا عن التابعین او نه د تابعینو نه نقل لی التلفظ بالنیت په ژبه نیت کولا د مخکینو احناف هم لیکلي دي شامی لیکلي دي وإذ لم ينقل عن المصطفى ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وإن دي نقل د نبي عليه السلام صحابه و تابعيننا التلفظ بنية نيت بجبه بل قيل إنه بدعة بلکې وإذا بدعت دسي ویلی شي مولا لقاری رحمه الله مرقات کې وی لا يجوز التلفظ بالنية وی په ژبه باندې نیت کول جایز نه دي ولی فإنه بدعه ځکه دا بدعت د مخکینو احناف هم لیکلي لیکن متاخرین هغوی وایي چې نیت په ژبه کوه نو دې د وجې نه جنازې له بعضې عوام راشي نو دا متاخرین کاکاګانو ته وایي نیت کوئ او اوس ته دا وظیفه زموږ د بعضې مشرانو هغسې ملک صاحب راوخي وایي نیت کوئ لکه دا چې راغلی څه شي له راغلی خو نیت یې دی که نه چې ته ته نیت کوئ دا دغې خبرې ته اشاره کوي چې د ده نیت لا توجه بیا خوا دی خوی او متاخرینو لیکلي چې په ژبه دې نیت کوي نو بیا د هغې نه وروسته دا ګردان شروع کړي نویت ان اؤدي لله تعالی 4 تکبیرات صلاة الجنازه دا اوږده قصه نو بعضې عوامو له چې نه ورځي هغه غریبانان ډډې ته ولاړي ولې وایي نیت نه راځي لکه په ژبه دا نیت کول دا بدعت دی سنت کې شته دی نه
نو څنګه ورته وایې چې به خوله نیت کوئ په زړه کې نیت دی ستا چې زه جنازې له راغلی یم او د دې مړي په جنازه کوم 4 تکبیره دي او د الله دپاره یې کوم ستا دغه نیت دی نور څه دي نو ډېر غریبانان له دغه نیت نه ورځي دې د وجې نه اهل علمو لیکلي دي چې د احادیثو په ذخیره کې چرته نویت و نودی الله تعالی دغه الفاظ په یو حدیث مبارک کې ثابت نه دي دا د عربی کلمات دي او د عوامو دپاره د علماو وضع کړي دي لیکن بدعت ته پیدا شوی علامه ابن قیم رحمه الله وایي په خوله به نیت کولو کې لس بدعات دي لس نو دې د وجې نه په دې بدعت کې به بیل واقع کېږي او د الله کار دی ته ورته وګوره په جنازه کې وایي نیت کوه مانځه کې و د سلام مخ نه راړئ چې نیت وکئ تراو کې چې امام وګوري الله اکبر کوي هر 2 رکعاتو له سم د واره مقتدي ورته نه وایي چې مولوي صاحب بیل بیل دوه له نیت کوه که نه او هغه جنازه کې ورته نیت کوه او دا څه کې ورته نه وایي ولې ځکه چې فرض یې نه ګڼي نو زما عزتمندو په خوله باندې نیت کول دا یو بدعت دویم نیت لازم او ضروري نه ګڼل او دې ته مستحب ویل یا سنت ویل دا بل نقصان او نیمګړتیا ده نو ډېر کاره دی به اودس وکړي نیت به دې نه وي د الله دربار کې به د عمل قبول نه وي نو چې یو سړی په یو مذهب روان دی هغه به دا قواعد دا خبرې مني نو چې ویې مانه د اول نه بنیاد د عباداتو اودس دی نو دا به بګې نیت نه کوي ضروري نه ګڼي که کوم نیتونه بعضې کوي نو په ژبه کوي بدعت کې به واقع کېږي نو د اول نه دا په نقصان کې واقع شي او که دا وایي چې زه د قرآن سنت تابعدار یم او د دې اهل علم احترام او قدر هم کوم خو خبره د دلیل نه کمزورې وه یا خطا وه سره د احترام نه به زه دا خبره پرېږدم او بل طرف ته چې دلیل و په هغې باندې به ځم نو که دې وخت کې دا د دې احنافو د دې قیدې نه او د دې مسلې نه واوړېده نو دا به عند الله ګناهګار نه وي بلکې دا متبع دی په سنت باندې روان دې د وجې نه زما عزتمندو د قرآن او سنت طاعت او تابعداري دا لازم او ضروري ده په تشریح او شرح د اهل علم و سلف و صحابه و ائمه کرام رحمهم الله تعالی علیهم لیکن که چېرته یو ځای کې د قرآن سنت نه د یو چا قول عمل خطا یا کمزوری یا مخالف نو ته به داسې د هغه لمن کلکه نه رانیسي د هغه تقلید به نه کې د هغه داسې طاعت به نه کې چې کتاب او سنت ورته پرېږدي او د هغه خبره بلکل بېنهي دین ګڼي که داسې کې نو دې نقصاناتو کې به واقع کېږي داسې نور ډېر نقصانات په دې وجه موږ د زړه د درد نه دا ویو دا غرض زموږ نه دی چې یا هم د امامانو څه بغض دی یا هم د سلفو څه دشمني ده یا راته هغوی سپک کاري نه هغه خو زموږ نه په ډېرو درجو غوره دي هغه موږ ته دین را رسولی هغه په خیر القرون کې دي لیکن موږ ویو چې اصل څیزه لاول پېژنه چې کتاب او سنت دی لاول خیرخواهي ډېره به د هغې کې طاعت به د کتاب او سنت کې خفه کېږي به په کتاب او سنت بیا د هغې نه وروسته چې چا تشریح کړې ده نو د هغوی خیرخواهي د هغوی احترام خو که د کتاب او سنت خلاف یا خطا یا کمزورې و خبره انسانان دي سره د احترام نه به دغه خبره پرېږدي او کتاب او سنت پسې به روان شي څومره واضحه خبره ده بیا هم د ډېرو مولیانو مدرسو کې بې دماغ نه خلاصېږي د ډېرو مفتیانو صاحبانو بې دماغ نه خلاصېږي د ډېرو عوامو بې دماغ نه خلاصېږي الله رب العالمین دې موږ او تاسې ته د کتاب او سنت صحیح طاعت او تابعداري را نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المؤمنين